زکات چې دی نو دا بیا مالی عبادت دی. نو چې کومو بندیانو ته الله پاک مال ورکړي وي د شریعت په ژبه کې دی مالدار شو نو دی د زکات ورکړي. نو دا زکات روزانه نه دی، داسې میاشت په میاشت باندې نه دی، بلکې د الله د طرف نه دا یو احسان دی چې په دې ټول کال کې تا ته کم بچت پاتې شوي دي نو دغې بچت کې 40 روپۍ ورکړه هر وخت نه. او دا هم الله احسان کړی چې یو سړي ته په یو میاشت کې دونه پیسې راغلې او په بله میاشت کې ورته دونه راغلې په بله دې به د هرې میاشتې حساب کتاب کې دا ګران کار دی. دا الله ختم کوي د کال په آخر کې حساب وکړه چې څه موجود دی بس دقه چیز دی او په دې باندې 40 حصه ورکوه. نو د روزانه حساب کتاب نه هم بنده خلاص کړی دی او د ماهانه حساب کتاب نه هم خلاص کړی دی، بلکې کال پس چې څه موجود وي نو بس په هغې کې بیا 40 حصه. بعضې خلک تپوس کوي په لاک کې 100 روپۍ دي زکات، په لاکو کې څونه دی، په زرو کې څونه دی. په دې څه کې اوس هر څوک په کیلکولیټر باندې پوهېږي، بس په 40 یې تقسیم اوس خلکو نه تپوس کوي په زرو کې څونه دی او په لاک کې څونه دي. اگر چې دا خلکو ته یاد دي لاک کې 2.5 زره ده، هر چا ته خو د دې تپوس ضرورت نشته لاک کې څونه دي چې تا سره څونه دي دقه راواله او په 40 یې تقسیم کوئ، په زره به په تقسیم پوهېږي نه، خو کیلکولیټر خدای را لېږلی دی ښه آسان دی پکې په آسانه په 40 یې تقسیموه. د ضرورت نه زیاتي څیزونه چې هغې کې تجارتي مال دی، نغد پیسې دي او کالي دي، دې کې 40 حصه ده. څوک به زکات اخلي نو کم بنده چې 52 تولې چاندی قیمت مالک نه وي نو دته غریب وي دی به اخلي. او چې دا کم غریبانان نو دی به خلکو ته ځان مخکې کوي ورته به وایي چې مال راکه. دا مسله به پکې څنګه وي چې د زکات شپې ورځې راشي نو بعضې بنده را مخامخ شي حاجي صاحب موږ ایر نه کې ښه دا سوال ناروالی نه به کوې، سوال جایز نه دی. کم سړي سره چې د یو شوا روز خرچه وي دی به د چا نه سوال نه کوي. د یو شوا روز خرچه چا سره وي نو دی به چاته سوال نه کوي چې زه غریب یم او مال زکات را. البته مالدار کس که دې تپوس وکړه لکه ته صاحب نصاب یې نو دی ویلی شي چې زه صاحب نصاب نه یم، په دقو نه به ووایي او دا ځان په خپله باندې هر چا ته مخکې کول چې حاجي صاحب په موږ خیال کوه، حاجي صاحب د زکات ورځې شپې دي او موږ ایر نه کوي. دا سوال ناروا دی. کم بنده چې سوال کوي نو د قیامت په ورځ باندې په مخ به یې غوښه نه وي، دا تش د اډوکو ډانچه به وي. یو عالم هغه طالبانو ته سبق ښو نو د لوږې د لاسه اواز راووته نو د لوږې د لاسه په زوره خبره یې نه شو کولی. نو شاګردانو کې یو کس و نو هغه پرې پوه شي چې استاد خو وږی دی، دی خو د لوږې د لاسه خبرې نه شي کولی. نو د هغه په زړه کې راغلل چې کور ته ځمه او د استاد له ډوډۍ راوړمه. هغه د درس نه پاڅېده نو د استاد چې ورته وکتل نو د استاد زړه کې رالل چې دا طالب ما له ډوډۍ راوړي. طالب کور ته لاړو چې څه تیار و هغه یې راوړله او د استاد مخکې یې کېښودله. استاد دا ډوډۍ وخوره. استاد ورته یې نه خورو. وی ولې نه خورې؟ وی ته چې پاڅېدې نو زما زړه کې رالل چې دی ما له ډوډۍ راوړي. دا ما ته سوال ښکاري چې دا خو ما سوال وکړو. دې ته وایي اشراف النفس. نو استاد هغه ډوډۍ واپس کړه، زه نه خورم، دا د سوال ده، ما سوال وکړو. طالب هم هوښیار و چې نه خورې بس واپس به یې کور ته یوسم لاړ.
د نظر نه پناه شو لږ ساعت پس بیا راتاو شو مکه ډوډۍ راوړی استاد اوس خو د پړه کې څه نشته واله ویې خوره نو نه به سوال کې او نه به په زړه کې سوال راولې چې دا فلانې به ماله څه راکوي دا هم په سوال کې راځي یو کس د جیب نه تسبیح راوستی نو بل ورته پیسې مه راوباسه هغه خپلې تسبیح راوستی او تا پړه کې راغله چې دا جوړ ماله څه راکوي پیسې مه راوباسه نو غوښتل ښه نه دي او د دې عوامو په زړه کې د همدا وسوسه رانشي چې دا مولیان دا مسلې کوي جوړ دي ځان له غواړي ځان له غوښتو دپاره څوک مسلې نه کوي پخوا په ترجمه کې ما د زکات مسلې کولې نو یو شپه مې مسله وکړه په بله شپه مې بیا وکړه بله شپه بیا خلکو پکې تپوسونه کول د هغې جوابونه هم کېدل نو درې څلور شپې پرله پسې چې د زکات مسلې وشو نو سهار کې یو بوډا کوشې له راغی ما ته وایي چې ګور کپن له مې پیسې ایښي دي نو په دې کې زکات شته دا پیسې د نصاب نه ډېرې وي نو ما ورته او شته نو داسې حیران شو نو ما ته وایي چې ښه د کپن په پیسو کې هم شته ما ورته دې وخت کې ته چې هم دی ښه صحتمند دی او دا پیسې دې وخت کې د ضرورت نه زیاتې دي او که کله وفات شي نو زامن دې شته دوی به دا خرچې کوي نو دا پیسې زیاتې دي او د نصاب نه وړېدلي په دې کې زکات شته ښه نو یې څونه پکې کېږي نو ما ورته مقدار یاد کړه چې دونه پیسې زکات شي نو وایي ښه ماښام به مې درله زوی راوړي ما ته چا له وایي تا له که نه مې زه پیسې کوم دا خو به چا غریبانانو له ورکړي نو تندي له یې راوچي ښه ما وایي چې دا درې شپې دې ځان دپاره لګیا دی نو که هر یو عالم درته د زکات مسلې کوي نو ګړی زړه نه دا وباسه چې دې ځان له غواړي ځان ته ترخص وایي ستا غاړه خلاصولو دپاره تا ته یاداشت درکوي چې په تا باندې الله فضل کړی دی او دومره مال یې درکړی دی نو دې کې خپله غاړه خلاصه کړه نو ستا د غاړې خلاصولو دپاره تا ته مسلې کوي دا نه چې مال یې راکړه نو د زړه نه به دا شیطاني وسوسه وموباسئ چې دا د الله حکم دی او په دې کې څه تاوان نشته دا څه ټیکس نه دی قارون د موسی علیه السلام د تره زوی کېږي او ښه مالدار و الزام ولګوم او بس د دې هر څیز نه به خلاص شو زکات مکات به بیا ني نو موسی علیه السلام یې اخر کې غوسه کې راوسته په پیغمبر باندې اعتراض نشي کېدی ځکه چې د هغه ټول حرکات خبرې اترې د الله د حکم مطابق دي په هغې اعتراض کېدی نشو د په موسی علیه السلام اعتراض وکړه نو الله په ځمکه دننه که سره د مال او د خزانو په ځمکه یې دننه کړی دی نو دا قارون چې نو دا خو ټیکس دی او دا دونه ډېر نو په 40 روپو کې چې 1 روپۍ لري شي نو دا یو کم 40 ډېرې تا ته پاتې شو الله له خو دې یوه ورکړله او بیا الله پاک د دې په بدل کې چې کومې درکوي نو د هغې مقدار الله ته معلوم دی چې تا له به څونه خیر او برکت درکوي او لږې به نه وي نورې به هم زیاتېږي د زکات دې نوم ته که وګورې نو د زکات خپله معنا ډېروالی دی دا فصل ورکوټي وي د زمیندار چې کرونده وکړي نو دا فصل چې وشي دا ورکوټي وي او بخور ورته کېږي او خواري ورسره کېږي بیا دا فصل غټ شي نو چې دا فصل غټ شو نو دا عرب وی زکا الزرع دا فصل غټ شو دا ډیر شو نو دا زکات لفظ دقل ته استعمال شوی د ډیروالي په معنا نو چې په 40 روپو کې 1 روپۍ دې لرکا نو د دې یوې د لرې کېدو په بدل یو کم 40 کې دونه برکت راشي چې دا به په لکونو کې هم نه وي کم چې په دې 39 روپو کې درته الله درکوي او که بنده دا 1 روپۍ ورنکړه او 40-45 یې ځان ته پرېښودې نو دې له به دومره کندې پیدا شي چې دا به مو لګېږي او نور به هم ورپسې ولګېږي اخر کې به خوارګزار پاتې کېږي بنده نو د زکات د دې لفظ معنا ډېروالی نو الله دې مال کې ولا برکت واچي زیاتې کې ولا
زکات یوازې د بزرګې میاشتې نه دی چې د رجب میاشت راشي او خلک وایي د زکات میاشت ده، یا د رمضان میاشت راشي او خلک وایي چې دا هم د زکات میاشت ده. زکات دپاره کم ټیم مقرر دی، نو د کمې ورځې نه چې بنده د نصاب مالک شو، د دغې ورځې نه چې کال تیر شي هغه چې هره میاشت وي، نو کال پس چې دا ورځ راشي نو په دې مال کې زکات راغی. نو که څوک د ورکوټي اختر پرست د نصاب مالک شو، نو راتلونکي کال له د ورکوټي اختر ورځ راشي نو دې به زکات رمضان کې ورکمه. نو دا رمضان او دا رجب ولې موږ د ځان نه مقرر کړه، په شریعت کې دا مقررتیا نشته. بهرحال که څوک رجب کې زکات ورکوي او که په رمضان کې ورکوي، خو د اسلامي میاشتو په حساب باندې د زکات ورکوي. انګریزي میاشت چې دی نو په دې باندې زکات مه ورکوه، ځکه چې د انګریزي کال ورځې 365 دي، یو شپږ ګنټې پې د پاسه دي 365، او دا اسلامي میاشت په دې حساب باندې د کال 354 ورځې دي. نو 354 او 365 او په 13 کال باندې بیا او 13 کال ته رسې او که نه رسېږي، د اسلامي میاشتو باندې زکات ورکوه. غاړه به دې خلاصه وي، کمې زیاتې به پکې نه وي. او که څه د سره پاتې شو ورته وایي چې یاره په زبرګه میاشت کې زکات ورکوم، او ګیر چاپېره ګاونډیان هغوی مې پوره کړل خو لږې پیسې پاتې شوې، په هغې سترګې پټومه، د خدای قرضدارې پاتې شولې. که مقراله او بل چاته خوار غریب بل وخت کې پېښ شو، دا به هغه له ورکوي، دا لږې د زکات پیسې پاتې، دا بل کال ته یې مه پرېږده، بل غریب به راشي هغه له به ورکوي، بل غریب به پیدا شي. غریبانان خو روزانه محتاج پېښېږي به موجوده وه، خو داسې چې ښکلې جامې به یې اغوستې، خو غریب کره کور کې به هېڅ هم نه وي، سفید پوش دی، او حالات داسې دي هر څه دومره ګران دي چې سړی د کور احویلي نشي.